बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन फॉर द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। د دې ټاپک مقصد دا که سپوز دا موږ بنزین رنګ واخلو. this one is a benzene ring. په دې بنزین رنګ کې د هر کاربن څخه یو هایدروجن موجود دی. په دې بنزین رنګ کې درې پای بانډ موجود دي. اوس که چېرته نیو الکتروفایل راځي نو دې ته د شپږونه پوزیشن یو شان دي. د انکمنګ الکتروفایل په دې پوزیشنو کې په دې 6 پوزیشنو کې any one پوزیشن ته اټیچ کېدی شي او دا موږ راکې مانو سبسټیټډ بنزین رنګس. this one is from mono substituted benzene. suppose دغه الکتروفایل دې ته اټیچ شو او دلته زموږ سره 5 هایدروجن پاتې شو. these are 5 hydrogen او هایدروجن دی اوتو in the form of positive charge. نو یو الکتروفایل راځي بل الکتروفایل ریپلیس کو. دې ریاکشن ته الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن و چې کله بنزین رنګ ته الکتروفایل نو اټیچ نو شپږونه هایدروجن یو شانو دغه الکترونیک افیکټ هر څه سیم بانډ انرژي وغیرہ ډینسټي اف الکترون. و چې کله یو الکتروفایل بنزین رنګ ته اټیچ شي نو د دې الکتروفایل د وجنه چې کوم ګروپونه دي یا کوم هایدروجن دي د دې نیچر د یو بل څه شي بدل شي. اوس دا دوه هایدروجن کوم چې الکتروفایل ته نږدې دي دا دوه هایدروجن په نیچر کې یو شان شي. دا دوه هایدروجن په نیچر کې یو شان شي چې دې دوه هایدروجن ته دیتا او دې تسکار ارترو هایدروجن. دې دوه هایدروجن تسکار میټا هایدروجن او دې دوه هایدروجن ته پیرا هایدروجن او دا کوم پروډکټ جوړ شو. ناو دې از کالډ سبسټیټیوټډ بنزین. کالډ سبسټیټیوټډ بنزین ته اوس آیا کدی ته دی سبسټیټیوټډ بنزین ته بل الکتروفایل لازم. سپوز this one is substituted benzene. دا زموږ سره substituted benzene شو. this one is electrophile او دی ته بل الکتروفایل لازم. نو آیا دا انکمنګ الکتروفایل وا کوم ځای ته اټیچ کیږي؟ آیا د دې لپاره د شپږونه پوزیشن یو شان دي کنه د نیچر بدل شو د پنځه وانه ټیک شو. او دویمه دا چې آیا کدا ګروپ راځي په دې باندې بعد د دې الکتروفایل کوم چې مخکې نه اټیچ دي د دې په څه افیکټ او کنه په زموږ سره. نو چې کله بنزین رنګ ته یو الکتروفایل اټیچ او دې ته بل الکتروفایل لازم نو اوس د دې هایدروجن چې کوم پنځه هایدروجن د دې نیچر د یو بل نه بدل شو. دا دوه هایدروجن یو شان شو دا دوه هایدروجن یو شان شو او دا یو هایدروجن یو شان شو. نو اوس دا ګروپ چې راځي او دلته اټیچ کیږي نو دا په دې فیک پوزیشن کې any one پوزیشن ته نشي اټیچ کیږي بلکې دې ته ډایرکشن دا سبسټیټیوشن جوړ کوي کوم چې د مخکې نه موجود دي. نو دې افیکټ وي اورینټیشن افیکټ ته وي. اوس راځو موږ دا ډیفاین کوو چې اورینټیشن افیکټ وایي چې دا this one یا موږ څه وکړو چې سپوز دا الکتروفایل راځي نو دا به کوم څه اټیچ کیږي نو دا ګروپ کو ته چرته او ډایرکشن ورکوي ارتر پوزیشن ته. نو دا انکمنګ الکتروفایل دې ته به ایون او دا به راځي او په دې پوزیشن باندې اټیچ کیږي. که چرته دا انکمنګ الکتروفایل دې ته پوزیشن ورکوي میټا پوزیشن نو دا انکمنګ الکتروفایل به راځي او د میټا پوزیشن ته اټیچ کیږي. او که چرته د انکمنګ الکتروفایل ته previously attached electrophile direction مکې د پیرا نو دا به او د پیرا پوزیشن ته اټیچ کیږي زموږ سره. دی افیکټ اف کوم کې چې already present electrophile incoming electrophile ته ډایرکشن ورکوي هغه اورینټ کوي ارتو پیرا اور میټا پوزیشن ته. د دې سبسټیټیوشن دی افیکټ وایي اورینټیشن افیکټ زموږ سره. اورینټیشن افیکټ وایي چې تاسو به دلته ډیفاین کوو this is called orientation effect. the effect of substituent which is already attached to benzene ring to orient or direct incoming electrophile to arthro or para position or ya meta position. This effect is called orientation or directing
effect. اوس on the basis of this orientation effect دا substituent موږ two classes ته divide کړی دي. کوم substituent کوم چې already benzene ring ته اٹیچ یو قسمه substituent ته موږ arthropara directing group are substituent. اوس arthropara directing group به کوم ګروپونه هغه ګروپونه چې هغه already benzene ring ته اٹیچ هغه الکتروفایل هغه ګروپ اف اټم چې هغه already benzene ring ته اٹیچ او هغه انکمینګ الکتروفایل اورینټ کوي چې لاړ شه او arthropara پوزیشن ته اٹیچ شه لیکن چې میټا پوزیشن ته اٹیچ نشي دی arthro پوزیشن ته اٹیچ دی وزه ایون نومر او یا لاړ شه para پوزیشن ته اٹیچ شه this one is para position دی ته اٹیچ شه چې میټا پوزیشن ته اٹیچ نشي دی ګروپ ته زمونږ سره arthropara directing group وي موږ ډیفاین کوو دسی atom are group of atom which direct or orient the incoming electrophile to arthro or para position. This group is called arthropara directing group होता है. ठीक है. उस आया کوم ګروپونه به داسې ګروپونه وي چې هغه arthropara directing ګروپونه وي او هغه ګروپونه موږ پیژنو څنګه چې آیا دا ګروپ زموږ سره arthropara directing ګروپ دی که نه دی. راځو موږ سره arthropara directing ګروپ اگزامپل ته. اوس که موږ اگزامپل وګورو اگزامپل څومره چې الکایل ګروپونه دي دا به arthropara directing ګروپ وي. First one, all alkyl group is arthropara directing group. Like suppose CH3 benzene ring ته اٹیچ دی C2H5 ته اٹیچ دی C3H7 ته اٹیچ دی E وغیرہ دا ټول alkyl ګروپونه دي او دا arthropara directing group دي. Second one, all halogen are arthropara directing groups. Directing group کاغه فلورین دی کاغه کلورین دی کاغه برومین دی کاغه ایودین دی چې کله دا بنزین رنګ ته اٹیچ شي نو دا به انکمینګ الکتروفایل اورینټ کوي ټو arthro and para پوزیشن ته زمونږ سره. ټیک شو. تھرڈ ون زمونږ سره atom or group of atom which attached to benzene ring and carry lone pair of electron atom या group of atom چې هغه benzene ring ته اٹیچ دا غسه lone pair دا به arthropara directing group لکه example hydroxyl group کا اٹیچ نو دې سه lone pair شته this one is arthropara directing group. دا شان NH2 group دا کو ته اٹیچ دې سم lone pair شته this one is also arthropara directing group زموږ سره. دا شان ک NHR group اٹیچ this one is also arthropara directing group. کدا شان N او 2 R دې ته اٹیچ lone pair شته this one is also arthropara directing group. کدا شان oxygen او دې سه CH3 یا C2H5 وسی alkoxy group this one is also arthropara directing group زموږ سره. اوس سمپلی موږ دا چې هغه اټمونه چې پاکي کې هغه بنزین رنګ ته اٹیچ او کوم اټم چې بنزین رنګ ته اٹیچ او دا غسه لون پیر اف الکترون موجود دا arthropara directing group وي زموږ سره. بل اټم or group of atom which carry negative charge suppose the group A should general with by negative charge the benzene ring that is now this one is arthropara directing. B group with a negative charge this one is also arthropara directing group زموږ سره. اوس موږ دا و چې آیا دې ګروپونو کې د څه کریکټر دی چې دا انکمینګ الکتروفایل ته وایي چې
چې تلاړ شو ارترو پیرا ډایرکټینګ ته ارترو او پیرا پوزیشن ته اٹیچ او میټا پوزیشن ته اٹیچ کیږي. نو د دې ایکسپلینیشن لپاره موږ دوه افیکټ سټډي کوو چې یو افیکټ وایي چارج اورینټیشن چارج ډیسټریبیوشن مثلا دې افیکټ څه یا چارج ډیسټریبیوشن افیکټ. اوس دا ګروپونه کوي څه دا ارترو پیرا ډایرکټینګ ګروپ دا د بنزین رنګ ته الکترون ورکوي او چې کله بنزین رنګ ته الکترون ورکوي نو دا په دغه افیکټ د وجنه په ارترو په پیرا پوزیشن باندې الکترون ډنسټي سیوا کیږي از کمپیوټر میټا پوزیشن. نو د دې د وجنه انکمینګ الکتروفایل لازم او ارترو پیرا پوزیشن ته اٹیچ کیږي خو میټا پوزیشن ته نه اٹیچ کیږي. څنګه الکترون ډنسټي سیوا کیږي نو زه به سپوز کوم یو چې this one is بنزین رنګ او دی بنزین رنګ ته هایدروکسل ګروپ اٹیچ دی. ناو this one is OH. د دې هایدروکسل ګروپ سره دوه لون پیر اف الکترون دي د اکسیجن سره. نو دا د خپل یو لون پیر اف الکترون د دې 5 بانډ اف بنزین رنګ سره په ډي لوکلایزیشن کیږي. دا الکترون دلته راشي دا 5 الکترون دا کاربن وتښتي. نو دا شی زموږ سره ناو this one is بنزین رنګ this one is carbon double bond OH with a positive charge دا شو نیگیټیو چارج دلته پای بانډ او دلته پای بانډ. په بل سټرکچر کې دا نیگیټیو چارج دلته راشي دا پای الکترون دا کاربن والی. ناو this one is carbon double bond OH positive زموږ سره دلته پای بانډ جوړ شي نیگیټیو الکترون دلته راشي دا چې شي. په بل سټرکچر کې زموږ سره دا الکترون دلته راشي دا پای الکترون دا کاربن وتښتي او د زموږ سره سټرکچر جوړ شي. this one is double bond OH with a positive charge دلته نیگیټیو چارج راشي. او په لاست ون سټرکچر کې زموږ سره دغه الکترون دلته راشي واپس اوریجنل سټرکچر څخه ابټین کی. نو کوس دې سټرکچر ته موږ وګورو. په دې سټرکچر کې د هایدروکسل ګروپ دا د بنزین رنګ ته الکترون ورکوي چې الکترون ورکوي نو د دې د وجنه په کم پوزیشن باندې الکترون ډنسټي سیوا کیږي. دلته په ارترو پوزیشن سیوا شو دلته په پیرا سیوا شو دلته په میټا پوزیشن سیوا په ارترو سیوا شو لیکن په میټا پوزیشن باندې الکترون ډنسټي سیوا نشو. د دې د وجنه انکمینګ الکتروفایل چې کله راځي دا به هغه ته اٹیچ کیږي په کوم کې چې الکترون ډنسټي سیوا وي. نو کله سپوز کوم چې this one is بنزین رنګ او دې ته OH ګروپ اٹیچ دی او زه سپوز دې کوم چې دلته الکترون ډنسټي 4 دا دلته 4 دا دلته 4 دا دلته الکترون ډنسټي 3 دا کمه ده ټیک شو. او دلته انکمینګ الکتروفایل راځي نو اوس دا به هغه ځای ته اټیچ کیږي چې الکترون ډنسټي ډیره ده نو دا د ارتو ته اټیچ کیدی شي دې تم چانسز سیوا دي او دې ته هم چانسز سیوا دي. نو دا موږ لا میجر پروډکټ دا به کوم پروډکټ راکړي دا به ارتو او پیرا پروډکټ به سیوا جوړي زموږ سره او دا د سره وجنه ډیو ټو د افیکټ اف سبسټیټوینټ which already attached to what بنزین رنګ زموږ سره نو پیرا پوزیشن ته ټیک شو. بل کوم اوس اگزامپل وګورو. سپوز دا خو شو بل اگزامپل کوم هیلوجن وګورو. په هیلوجن کې هم دغه سچويشن دی. this one is کلورین بوال یا ایکس بوال جنرال هیلوجن د هیلوجن سره درې لون پیر اف الکترون دی. دا الکترون پیر په ریزونانس کې سوال دا کاربن دا الکترون 5 الکترون ایکسپټ کی. ناو this one is carbon double bond X positive چې دلته الکترون ورته به پازیټیو راشي او دلته نیگیټیو چارج 5 بانډ دلته بل زموږ صدا الکترون چې دلته راشي دا په الکترون به دا کاربن ایکسپټ کی. ناو this one is double bond X positive دلته دا او دلته نیگیټیو د پای باندې خپل دي. بل کیس کې به دا الکترون دلته اٹیک وکړي دا بدل راشي. ناو this one is X positive زموږ صدا 5 بانډ د نیگیټیو چارج او په لاست کې به دا الکترون واپس دلته اٹیک وکړي دا خپل الکترون وایي زموږ سره ټیک شو. دا به اوس نیو سټرکچر د سجو کې دا پای باندې په خپل ځای دا په خپل د نیو پای باندې جوړ شو او دا ایکس باندې به سنگل شي هغه الکترون به هیلوجن وته په پاس چارج به ختم شي. او چې کله هیلوجن هم الکترون ورته بنزین رنګ ته د دې د وجه په ارترو په پیرا او په ارتو پوزیشن باندې الکترون ډنسټي سیوا کیږي لیکن په میټا پوزیشن باندې الکترون ډنسټي نه کمیږي او سیوا کیږي. په دې د وجه انکمینګ الکتروفایل برازي او داغه به ارتو پیرا پوزیشن اٹیچ کیږي او میټا ته نه اٹیچ کیږي او کوم میټا ته اٹیچ کیږي هم نو with respect to ارتو and پیرا پوزیشن الته د اٹیچمنت ابیلیټي انتهایی کم ډیو ټو لو الکترون ډنسټي زموږ سره. اوس کله دې په نسبت بل اگزامپل زوالم الکال هلایډ والم او په الکال هلایډ کې زم میتایل والم ټالوین والم بولو. نو دلته کاربن شو هایدروجن شو دلته هایدروجن شو دلته هم هایدروجن شو ټیک شو. اوس دلته په نه د کاربن سره لون پیرا الکترون شته ټیک شو. نو په دې نیگیټیو چارج شته نو دلته به ریزونانس کیږي. نو یاد ساتئ دلته چې کوم دا سیګما الکترون دي کوم چې سیګما باندې جوړ کړي دغه الکترون په ډي لوکلایزیشن کې حصہ اخلي زموږ او د سټرکچر راځي
دا الکترون چې دلته راشي دا پای الکترون به دا کاربن والی نو دا پای باندې په خپل ځای دا په خپل ځای دلته به دا باندې ډبل شي دا هایدروجن دلته هایدروجن او دا هایدروجن به د پازیټیو چارج دلته موجود دي this one is a negative او دلته فایبر په بل کیس کې به دا الکترون دلته راشي دا الکترون به دا کاربن والی نو موږ ډبل سټرکچر سره راځي ډبل باند کاربن هایدروجن او دلته H پازیټیو براشي دلته پای باندې جوړ شي الکترون بدل راشي نیگیټیو چارج او دا 5 باندې خپل شي بل کیس کې بدا با الکترون بدلتا اٹیک کی دا الکترون با 5 الکترون بدا کاربن ایکسپٹ کی ناو this one is a double bond carbon this one is a hydrogen او H positive zones ٹھیک ده اوس به څه شي دا پای باندې خپل شي دلته نیو پای باندې جوړ شي نیگیټیو چارج په دې باندې په لاس باندې کیس کې بدا الکترون دلته اٹیک کی دا الکترون واپس دلته راشي سیګما باندې جوړ کی اوس کو په دې سټرکچر کې موږ وګورو نو واپس هغه اوریجنل سټرکچر هم ابټین شو او دغه پای باندونه درې هم جوړ شو لیکن د الکایل ګروپ د وجنه الکترون ډنسټي په کوم پوزیشن سیوا شو په ارتھو پوزیشن سیوا شو په پیرا سیوا شو په ارتھو سیوا شو د دې وجنه الکایل ګروپ ته موږ بلنڅو this is also called ارتھو پیرا ډایریکټینګ ګروپ ته وي اوس یاد ساتئ په کوم ریزونانس کې چې سیګما الکترون انوال شي نو دغه قسمه ریزونانس ته یو خاص نوم وي دې ته وي هایپر کنجوګیشن ته وي هایپر کنجوګیشن دا به ډیفاین به هم کوم څه نوم نه دویم کوم ګورو چې کله دا ریزونانس کوي نو تبان موږ ترخ کوي ټیک شو دې ته نو باند ریزونانس ومه نو باند ریزونانس ټیک شو نو دا الکایل ګروپ چې موږ دا و چې دا الکترون ډونیټینګ ګروپ دی نو هغه څنګه الکترون ډونیټینګ ګروپ دی دا خپل سیګما الکترون ورکوي بای وات بای د هیلپ اپ خپل سیګما الکترون ورکوي بای هایپر کنجوګیشن افیکټ هایپر conjugation. Hyperconjugation is a special type of resonance in which sigma electron is involved. The type of resonance in which sigma electron take part is called hyperconjugation. मुझे था उसका याद ही बस चिकम suppose this one is CH3 group दाम hyperconjugation की सारी this one is CH2 दाम hyperconjugation कई उस पदी की चिला कम हाइड्रोजन इसी तो hyperconjugate हाइड्रोजन दलता hyperconjugate हाइड्रोजन 3 दलता hyperconjugate हाइड्रोजन पिंजरी सुबह जो हाइड्रोजन सेवा कीगी नो आगोना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सेवा कीगी नो सा ठीक है जिदाम था उसका याद ड्रीम reason سره زموږ سات چې موږ دا و چې دا ګروپونه ارتھو پیرا ډایریکټینګ ګروپ دي نو سیکنډ ریزن دی زموږ سات سټیبিলিټي اف ایرینیم آین زموږ سات سیکنډ وان سټیپ سټیبিলিټي اف ایرینیم آین په بل لیکچر کې ما ډسکس کړو چې ایرینیم آین وایي چې ستاسو د نیچر څه وغیرہ اوس ګورم چې کله بنزین رنګ دیتا یو الکتروفایل موجودی او بل الکتروفایل راځي نو بنزین رنګ په اٹیک کوي اوس که چرته دغه انکمنګ الکتروفایل دا رااله او دا اٹیچ په ارتھو پوزیشن باندې نو پازیټیو چارج په دې باندې راشي ساری په دې باندې اٹیچ نو پازیټیو چارج په دې پوزیشن راځي ٹھیک شو لیکن که چرته انکمنګ الکتروفایل دا زموږ سره رااله this one is come on a ferro position نو پازیټیو چارج په دې باندې راځي this one is positive charge third one is Kacherta incoming electrophile Darale in the presence of earth para directing group او دا attached to meta position تا نو positive charge با دا بدی position باندې راځي ٹھیک ده اوس بلکې افیکټ دی دا ډسکس کړي چې کله ارتھو پیرا ډایریکټینګ ګروپ اٹیچ او باقي انکمنګ الکتروفایل په میټا پوزیشن باندې اٹیچ شي او د دې د وجه نه کوم ایرینیم آین جوړ شي وي دا ایرینیم آین لیسټبلی as compared to کله چې ارتھو پیرا ډایریکټینګ ګروپ اٹیچ شي او انکمنګ الکتروفایل په ارتھو په پیرا باندې اٹیچ شي داغه د وجه نه کوم ایرینیم آین جوړ شي وي هغه ایرینیم آین موست stable as compared to this one نو د stability د وجه نه چې کله ارتھو پیرا ډایریکټینګ ګروپ موجود وي نو هغه انکمنګ الکتروفایل اورینټ کوي ټو ارتھو ان پیرا پوزیشن ته ډیو ټو stable formation of stable ایرینیم آین زموږ سره ٹھیک ده دا خو د بوک یو کانسپټ دی اوس تاسو موږ دا ډسکس کوو چې آیا دا ولې more stable دی دا ولې less stable دی نو د ټولو سره resonance structure راکوم نو ګورو دا this one is electrophile this one is another electrophile یا incoming electrophile this one is a positive charge دلته شو
اوس ګوره په دې کې دا فاز ټو چارج به ریزونانس کوي نو دا الکترون به دې باندې اٹیک وکړي نو ریزونانس سټرکچر به داسې شي د ایرینیم آین. This one is previous electropile, this one is new electropile, double bond with a positive charge. په بل کیس کې به دا پای الکترون دلته راشي پازیټیو چارج به دې باندې راشي. This one is positive charge. The electropile, the new electropile, double bond of positive charge په دې باندې. اوس دا کاربن sp3 کاربن دی نو دا 5 bond دا positive charge واپس په بیک سایډ کې راځي. نو موږ د دې ریل سټرکچر د دې ایرینیم د څه ډرا کوو چې this one is ایرینیم آین electropile, new electropile او دا positive charge دلته ریزونانس کوي. هاف سرکل موږ راکو ځکه د یو کاربن دی کې sp3. اوس کیس نمبر 2 پوینټونه په لاس کې ډسکس کوو. بل اوس موږ راځو هغه ایرینیم آین چې په هغه کې انکمینګ الکتروفایل دا راشي او دا په پیرا پوزیشن باندې اٹیچ شي. This one is electropile, this one is new electropile. positive charge په دې باندې دی دلته موږ سره ډبل باند او دلته هم ډبل باند. اوس ګوره په دې کې دا 5 باند دلته راشي ټیک ده نو positive charge په دې باندې راشي. This one is electrophile, double bond, positive charge, 5 bond amongst of this one is new electrophile. New electrophile मतलब second electrophile. उस बाद delta attack को कितना positive charge को दीजिए बाने राशि. This one is electrophile, 5 bond, positive charge of electrophile. उस बेदा sp3 कार्बन दे, नो दा positive charge वापस पर बैक साइड के रेजोनेंस के लिए रियल स्ट्रक्चर में दिसी. This one is a positive, this is this one is this positive charge. Now this one is electrophile. Third one هغه ایرینیم سټرکچر هم راکوم په کوم کې چې انکمینګ الکتروفایل دا په میټا پوزیشن باندې اٹیچ دی او لاست پوینټ به راځو چې کوم کنسپټ دی اسټیبিলিټي باره کې په دې کې پازیټیو چارج په دې باندې دی او چې کله دا پازیټیو چارج ریزونانس کوي نو دا په الکترون بدلته راشي او دا به شي H electropile, new electropile, 5 bond with a positive charge. به دا 5 الکترون دلته اٹیک وکړي نو بل ریزونانس سټرکچر به داسې شي. This one is electrophile, 5 bond with a negative charge electropile. Of the last which comes the real structure Draco, this one is a real structure. This one is electropile, this one is also electropile. The positive charge. Real structure is Draco. This one is the positive charge. That side but this is what it is. Da carbon sp3 carbon. The resonance does the black. No zaka manga the da open area ag point ta comes to electrophile. Now this one is less stable wali. The wajh dara چې ارتو پیرا ډایرکټ ګروپ کله اٹیچ دا الکترون ډونیټیو ګروپ دی ټیک شو دا الکترون ورکي نو چې کله دا انکمینګ الکتروفایل په ارتو پوزیشن یا په پیرا پوزیشن راشي نو چې کله دا پازیټیو چارج ریزونانس کوي نو د دې په ریزونانس سټرکچر کې یو سټرکچر په دې پاسبل دی چې په کې دا پازیټیو چارج په دې کاربن باندې راشي چې هغه الکترون ډونیټینګ کاربن دی ګروپ دی ټیک شو په دې کاربن باندې راځي چې هغه ته الریډي الکترون ډونیټینګ ګروپ اٹیچ دی نو دا الکترون ډونیټینګ ګروپ دا پازیټیو چارج سټیبلایز کوي زموږ سره لیکن چې کله الکترون ډونیټینګ ګروپ اٹیچ شي او انکمینګ الکتروفایل په ارتو میټا پوزیشن اٹیچ شي نو د دې پازیټیو چارج کله ریزونانس کوي نو په ریزونانس کې د دې یو سټرکچر هم د نشته چې په هغه د پازیټیو چارج په هغه کاربن باندې راشي کوم ته چې الکترون ډونیټینګ ګروپ یا ارتو پیرا ډایرکټ ګروپ اٹیچ دی چې دا پازیټیو په دې کاربن باندې راځي نه دا سټیبلایز کیږي نه یا لیس سټیبلایز کیږي لیکن دلته دا پازیټیو چارج په هغه کاربن باندې راځي کوم ته چې الکترون ډونیټینګ ګروپ اٹیچ دی دا مو سټیبلایز کیږي ځکه موږ دا چې this ایرینیم آین دا دوانه this is more stable as compared to this ایرینیم آین زموږ سره نو دې په بیس دا موږ چې کله ارتو پیرا ډایرکټ ګروپ اٹیچ شي او انکمینګ الکتروفایل ارتو پیرا پوزیشن ته اٹیچ شي داغه د وجه نه کوم ایرینیم آین جوړیږي دا به مور سټیبل as compared to چې کله ارتو پیرا ډایرکټ ګروپ اٹیچ شي او انکمینګ الکتروفایل میټا پوزیشن ته اٹیچ شي